بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، محمد داود عابد ستاسو دران خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، کله چې یو انسان خوش قسمت رب العالمین جنت ته داخل کی، په جنت کې رب العالمین د مسلمانانو د پاره بیش بها قیمتي نعمتونه تیار کړي دي. د جنت په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې په جنت کې به ښکلې ښکلې چینې وي، بهترینې چینې به وي، په ډېر ښکلې ځایونو کې به دغه چینې به یو د جنت ښکلا وي، او بل به دا چینی چې دی نو مسلمانان به د دې نه څښاک هم کوي چې په دې کې به خوږې اوبه او خوږ څښاک وي. د جنت د دغه بهترینو چینو تذکره په قرآن مجید کې شته دی. رب العالمین فرمای ان المتقین فی جنات وعیون. متقیان پرهیزګاران خلق دا به په باغونو او په چینو کې وي. بل ځای کې رب العالمین فرمای ان المتقین فی ظلال وعیون. دا جنتیان به په سورو کې وي او دی به په چینو کې وي. بل ځای کې رب کائنات فرمای فیها عین جاریه. په دې جنت کې به چینی وي چې هغه به بهیږي. همدغه شان سوره رحمان کې رب العالمین فرمای فیهما عینان تجریان. په دې دواړو جنتونو کې به دوه چینی وي چې هغه به بهیږي. نور هم فیهما عینان نضاختان ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. داسې نورم ډیر څیزونه شته دي، نور آیاتونه چې په هغې کې رب العالمین د دغه چینو تذکره کړې ده. په جنتیانو به رب العالمین په جنت کې پاکیزه څښاک کوي چې د هغې یو لاره به دا چینی وي او د دې چینو نه به جنتیان څکل کوي. بل د دې نه علاوه جنتیان چې څه خوري او څه څکي هغه به ډېر پاکیزه خوراک او څښاک وي، او د هغې د پاکیزګۍ په قرآن کې تذکره شوې ده. لکه مسلمانانو ته په جنت کې شراب ورکولی کېږي، خو دا شراب به پاکیزه شراب وي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. د دې مسلمانانو رب به دوی ته شراب ورکوي، او شراب به کم شرابي؟ شرابا طهورا، پاکیزه شراب وي. د دنیا د دې شرابو په شان بنی چې دا خلکو له په سر درد راولي، او دغه شان په انسان کې بیخودي پیدا کی. د انسان د عقل پردې، یعنی د انسان په عقل باندې پردې راولي. د هغې د وجې نه د انسان د خولې نه بیهوده خبرې وځي. بلکې دا د دنیا شراب چې دا خو د ډیرو ګناهونو جرړه ده، خو د جنت شراب چې دی دا به د دې ټولو نقصاناتو نه پاک وي. یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فیها غول ولا فیها عنها ینزفون. رب العالمین فرمایي چې په جنتیانو باندې به د جاری شرابو ډک جامونه ګرځولی شي، تک سپین به وي چې سکونکو ته به خوند ورکوي. نه به په دې سره د انسان په سر درد راځي، او نه به د دې په وجه انسان بېهوشه کېږي، یعنی چې عقل یې کار پرېږدي، داسې به نه وي. همدغه شان رب العالمین سوره واقعه کې فرمایي یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون. الله فرمایي ګرځئ به په دې مسلمانانو په دې جنتیانو باندې داسې خادمان چې همیشه به هغې ځوانان وي. څه به پې ګرځئ؟ ګیلاسونه به پې ګرځئ، جګونه به پې ګرځئ، د صفا شرابو ډک جامونه به پې ګرځئ، چې نه به د دې شرابو په وجه د دې په سر درد راځي، او نه به دې بېهوشه کېږي. به هر حال قدرمنو، د جنت شرابو څکلو سره به د انسان په سر درد نه راځي، په عقل به پرده نه راځي، نه به دې بېهوشه کېږي، بلکې د انسان طاقت به نورم زیاتوي، او دغه شان انسان له به دا ډېر خوند ورکوي او دا به مزه ورکوي. قدرمنو،
د جنت خوراکونه هغه عام خوراکونه به نه وي. رب العالمین فرمایي یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. الله فرمایي په نیکانو باندې به هغه خالص او پاکیزه شراب څکولی شي چې په هغې باندې به مهرونه لګولی شوي. په دنیا کې کم څیز چې ډېر زیات اهم او قیمتي وي چاته حواله کیږي نو مخکې نه په هغې باندې مهر لګولی شوي چې چرته د دې کس نه بغیر دا بل څوک کولو نه کي. جنتیانو دپاره چې کم شراب تیار کړی شوي دي نو په هغې باندې مهرونه لګولی شوي دي او دا عام مهرونه نه دي بلکې ختامه مسک. دا مهرونه چې دي دا د مشکو نه جوړ دي او دا څه دپاره دا دې دپاره چې فلیتنافس المتنافسون چې د خلکو دې ته رغبت پیدا شي د دې ته شوق پیدا شي د دې د حاصلولو کوشش وکړي. دې شرابو سره به انسان تر و تازه کیږي او انسان به په دې باندې خوشحالیږي او دته به فایده رسي. قدرمنو په جنت کې به د مسلمان دپاره د شرابو سره سره د کافورو چینې او دغه شان د هغې اوبه به هم میلاویږي. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. بېشکه نیکان خلق به د شرابو داسې پیالې څکي چې په هغې کې به د کافورو ګډون وي. کافور داسې یوه چینه ده چې د هغې نه به د الله بندگان اوبه څکي او کم طرف ته چې د دې خوښه وي دغه اوبه به د ځان سره هم بوزي. یعنی د دې چینې اوبه به د دې په کنټرول کې وي. کم طرف ته چې دی دا چینه جاری کوي نو ځان سره جاری کولی شي. محترمو دا د چینی اوبه چې دي نو دا به د کافورو په شان ښایسته سپینې وي او خوند به پکې هم ډېر زیات بهترین وي. دا هغه نعمتونه دي چې دا به یو جنتي ته رب العالمین په جنت کې ورکوي. ویسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا. رب العالمین فرمایي په نیکانو بندگانو باندې به جنت کې د شرابو داسې پیالې او جامونه سکولی شي چې هغې سره به زنجبیل ګډ وي، سون به پکې ګډ وي. زنجبیل به په جنت کې داسې یوه چینه وي چې د هغه چینې نوم به سلسبیل وي. د زنجبیل نه مراد د جنت سون دی، کم چې د خوشبویۍ دپاره په اوبو کې اچولی کیږي. یا دا په جنت کې یو چینه ده چې د هغې د اوبو خوند به د زنجبیلو یعنې د سون په شان وي، خو هغه به د جنت سون وي او د جنت خوند به وي. د هغې به خپله مزه چې په اوبو کې دغه ګډ وي. انسان به ساده اوبه نه څکي بلکې په هغې کې به دغه عجیبه عجیبه خوندونه دته ګډ کړی شوي وي چې به دله ډېر خوند ورکوي. مسلمان ته چې په جنت کې کم نعمتونه ورکولی کېږي که هغه خوراک دی او که هغه څښاک دی، د جنت دغه مشروبات دغه به جنتیانو له پخپله راځي. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای ان الرجل من اهل الجنة لیشتهی الشراب من شراب الجنه. کله چې یو جنتی د جنت د مشروباتو څکلو خواهش وکړي چې یاره دا پلانې څیز وی او ما لږ څکلی وي نو فجیء الابریق فیقع فی یده فیشرب ثم یعود الی مکانه. یو کوزه او یو ګلاس به پخپله د لاس له راشي او دی به د هغې نه څکلو کي او دا کوزه او دا ګلاس به واپس خپل ځای ته بیا لاړ شي. دا انسان به خواهش کوي او دته به رب العالمین هغه څیز میسر کوي، مهیا کوي، به دته به یې ورکوي او دی به سکي او دی به خوري. د جنت څیزونه چې څومره وي نو یو خو به د هغې خوند ډېر زیات مزیداري، بل به د هغې رنګ هم ډېر زیات ښکلی وي. او چې کله انسان د جنت دا څکل کوي، که شراب دي، که هغه اوبه دي، که هغه هر څه دي، د هرې چینې خوراک دی او څښاک دی، نو کله چې دی کوي دا به دله ډېر ښایسته معلومیږي، دا به دته ډېر خوند ورکوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې جنتي ته به د جنت د شرابو یو ګلاس راوړي شي، دا به دی دغه وخت کې خپلې بیبي سره ناست، دا به هغه ګلاس والي او هغه شراب به وڅکي، بیا به خپلې بیبي ته مخ ورواړي او هغې ته به ووایي قد ازددت فی عینی 70 ضعفا حسنا، زما په سترګو کې ستا حسن دا 80 چنده نم زیات شو. قدرمنو چې کله د جنت خوراک انسان وکړي نو هغه ته به خپله بیبي ښکلی ښکاره کېږي. د حدیث او د روایت نه دا ثابت شو. دغه شان جنتیان چې په جنت کې ناست دي د کومو اونو د سورو لاندې،
هغه اونې به ډېرې ښایسته وي، د هغه اونو به ښکلې ښکلې سوري وي او دوی به دا جنتیان به د هغې لاندې ناست دي، ګپې شپې خبرې اترې ناسته پاسته. الله تبارک وتعالی د هغې په اړه په قرآن مجید کې فرمایي که نه، سوره یاسین تاسو ویلې دی، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاکهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متکئون. بېشکه جنتیان به نن ورځ په مشغلو کې خوشحاله وي، دوی او د دې بیبیانې به د اونو د سورو لاندې ناستې وي، په تختونو باندې به ناستې، تکیاګانې به یې لګولي، د جنت هوا وی، د جنت بوټي وی، د هغې سورې وی، لاندې به تختونه لګېدلي، په هغه بهترین او مزین کړی شوي او ښایسته کړی شوي تختونه وی، هغې کې به درې اچولې شوي د جنت او تکیاګانې به لګېدلې وي. دا نارینه زنانه ښځې خاوندان دی به ناستي، خبرې اترې به کوي او دا د جنت د بوټو خواږه خواږه سوري به په دې باندې لګي. بل ځای کې رب العالمین فرمایي وندخلهم ظلا ظلیلا، مونږ به دی په ډېر ګڼ سوري کې داخل کو، یعنی داسې سوري د اونو چې هغه به ډېر ګڼ وي او هغه به انسان له راحت ورکوونکي وي، دا به داسې سوري وي چې دا به ختمېدونکي نه وي. الله فرمایي اکلها دائم وظلها، د جنت میوې او سوري دا به د همیشه دپاره دا به نه ختمیږي، د دغه اونو سوري دا به جنتیانو ته رانږدې وي. رب العالمین فرمایي ودانیة علیهم ظلالها، د جنت د اونو سوري به دې ته نږدې وي، مطلب دا اونې به په دې باندې راټیټي وي او دوی به په دغه سورو کې ناست وي. محترمو، د جنت اونې چې دي هغه به ګڼې ګڼې څانګې لري او د هغې سوري به اوږده اوږده وي، داسې اونې به د جنت چې د هغې سوري به لږ نه وي بلکې اوږد سوري به وي، لرې سوري به وي. د جنت د بوټي لاندې به ډېر خلک راتلی شي، تختونه به اچولي شوي، خلک به راځي او هلته به ناست وي، یو ښکلې نظاره به وي، ابه یو خوا بل خوا ګوري، خوراک او څښاک به وي. سوره رحمان کې رب العالمین تذکره کوي، کله کله سوره رحمان لولئ د هغې ترجمې ته غوږ ایږدئ. سوره رحمان کې ذکر دي څوک چې د خپل رب مخې ته د ودرېدو نه یریږي نو د هغې دپاره 2 باغونه دي. بیا رب العالمین دغه 2 باغونو تذکره کوي، ذواتا افنان، دا دواړه باغونه چې دي دا به د ډېرو څانګو والی، د دې به څانګې اوږدې اوږدې وي، ګڼې ګڼې څانګې به وي، د هغې لاندې به ښکلې سورې جوړ شوي، جنتیان به ناست دي. همدغه صورت کې وروسته رب العالمین د دغه 2 باغونو نه علاوه د نورو 2 باغونو تذکره کوي، مدهامتان، دا 2 باغونه به تک شنه وي، د جنت د بوټو چې کوم سوري وی به ډېر زیات اوږده وي. رب العالمین فرمایي وظل ممدود، د جنتیانو د پاسه به د ښکلې بوټو اوږده اوږده سوري وي. بخاری شریف کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة لشجرة یسیر الراکب فی ظلها 100 سنة واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود. بېشکه په جنت کې به یو اونۍ چې د هغه اونۍ نوم به طوبا وي او د هغې په سورلی باندې به سور یو کس ته دغه اونې په سوري کې 100 کاله مزل کوي، یعنې دومره اوږد سوری به وي چې 100 کاله به مزل کوي او بیا به د هغې نه وروسته که دې 100 کاله مزل هم وکړي نو دا سوری به ختم نشي، دا دومره اوږد سوری وي. بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که تاسو زما د دې خبرې تصدیق کول غواړئ د هغې دپاره تاسو قرآن کولو کې او قرآن کې وګورئ. قرآن کې رب العالمین فرمایي وظل ممدود، یعنی د دغه بوټو دا سوري چې دي دا به اوږده اوږده وي او دغه شان دا جنتیان به د دغه سورو لاندې ناست وي او دوی به د جنت هغه خوشحالۍ تیروي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجنة لشجرة یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 عام ما یقطعها. نبی علیہ السلام فرمای په جنت کې به یو اونه وي، د هغې سوري به دومره زیات وي چې یو تیز رفتاره ښه اس په هغې باندې یو سورلي کوونکي کس کیني او 100 کاله هغه لاړ شي بیا به هم د هغه اونې سور ختم نشي. د سدرة المنتهی اونې څانګې هم ډېرې غټې دي، د هغې پتنګان به د سرو زرو وي او میوې به د مټکو په اندازه غټې غټې، د منګو په اندازه به غټې غټې وي. قدرمنو، د جنت اونې به ډېرې زیاتې ښکلې وي، د هغې تنې به ډېرې زیاتې مزیدارې وي، د هغې څانګې به ډېرې زیاتې قیمتي وي. امام ترمذي رحمت الله علیه روایت ذکر کوي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما فی الجنة شجرة الا وساقها من ذهب. د جنت چې څومره اونې دي د هرې اونې
تنه چې ده دا به د سرو زرو وي، د جنت اونې چې د هغې تنې به د سرو زرو وي. په حدیث مبارک کې دغه خبره چې ذکر شوه چې یاره د جنت د هرې اونې تنې چې دي دا به د سرو زرو وي، او د هغې څانګې هغه به مختلف قسمه وي. د ځینې اونو څانګې به د سرو زرو وي، د ځینو اونو څانګې به د سپینو زرو وي، د ځینو اونو څانګې به د یاقوت او زمرودو وي، د ځینو اونو څانګې به چمکدارې وي لکه د ملغلرو به جوړې وي. همدغه شان په دې اونو کې به قسمه قسمه میوې وي، د هغې لاندې به نهرونه بهیږي. قدرمنو دا به یو ښکلی نظاره وي چې انسان په جنت کې یو دا څیزونه ګوري او ګرځي، دا به ډېر زیات خوند کوي چې اونې لګېدلي. د بعضې اونو چې کومې مطلب دا څانګې دي دا د سرو وي، د بعضې د سپینو وي، د بعضې د یاقوت وي، د بعضې د ملغلرو وي، د هغې لاندې نهرونه روان یو سړی ګرځي. دا به ډېره ښکلې نظاره او دا به د یو جنتي د خوشحالولو دپاره او د هغه د خواهشاتو په دنیا کې موږ دا خواهش کوو چې یو ښکلی ځای ته لاړ شو، یو ښکلی باغ یو سړی پکې وګرځي. دا به د انسان د خواهش پوره کولو دپاره رب العالمین داسې ښکلې ښکلې جنتونه د انسان دپاره تیار کړي دی، ورکوي به وله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمائی نخل الجنت جذوعها من زمرد اخضر وکربها من ذهب احمر. د جنت د قجورو تنې به د شنو زمرودو جوړې وي او جرړې یعنې ویښونه دا به د سرو زرو جوړ وي. دا به ښکلې ښکلې اونې رب العالمین جوړې کړي د مسلمانانو جنتیانو دپاره چې دی دې ته ګوري او د دې نه خوند او مزې اخلي. په جنت کې به مسلمان او جنتی دپاره هر قسمه میوه میلاویږي. په دنیا کې دا مثالونه چې کوم د میوو مونږ ته ښکاري دا جعلي میوې دي، اصل میوې دا په جنت کې رب العالمین د جنتی دپاره داسې څه تیار کړي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر. د یو مسلمان په زړه کې تر اوسه پورې د هغې متعلق څه خیال هم نه دی راغلی، نه یو مسلمان هغه په سترګو لیدلی دي، نه د هغې متعلق په غوږونو باندې اورېدلی دي. داسې ښکلې ښکلې نعمتونه دي، داسې ښکلې ښکلې هر قسمه میوه چې جنتي څه قسمه میوه غواړي او کوم قسمه میوې ته د هغه زړه کېږي رب العالمین به په جنت کې تیار کړي. یدعون فیها بکل فاکهة آمینین. الله فرمایي دی به په جنت کې هر قسمه میوې په اطمینان سره غواړي. همدغه شان په بل صورت کې رب فرمایي متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة وشراب. جنتیان ته په جنت کې داسې ماحول جوړ شوي چې دی به تکیا لګولې وي او په دې کې به ډېرې میوې او ډېر شربتونه دی راغواړي او هغه به سکي خبرې ترې او ګپې شپې به لګوي او دغه به کوي. بل ځای کې الله فرمایي وفاکهة مما یتخیرون. په دې جنت کې به د جنتیانو دپاره داسې میوې وي کومې چې به دي خوښوي. وفواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. متقیان به په هغه میوو کې کوم چې دی زړه غواړي دی ته به ورکولی کېږي، دی ته به وویلی شي چې تاسو ښه مزې وکړئ، ښه مزې سره دا څیزونه وخورئ وڅکئ د هغه نیکو اعمالو په بدله کوم چې تاسو په دنیا کې کړي دي. یعنې د جنت حاصلولو دپاره د رب العالمین د فضل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش سره سره انسان له پکار دی چې هغه نیک اعمال هم کوي. ځکه بار بار په قرآن کې رب العالمین چې کله د جنت تذکره کوي نو دا پکې خامخا وي چې بما کنتم تعملون. دا تاسو ته ځکه ملاویږي چې تاسو په دنیا کې ښه عملونه کړي دي. نو نیک اعمال دا د جنت د نعمتونو د حاصلولو دپاره په شرایطو کې یو شرط دی چې دا به خامخا کې نیک اعمالو سره به رب العالمین تعالی په جنت کې نعمتونه درکوي. بل ځای کې الله فرمایي فیهما من کل فاکهة زوجان. په دې دواړو جنتونو کې به د هرې میوې دوه قسمه وي. رب العالمین د قجور او د انار په اړه فرمایي فیهما فاکهة ونخل ورمان. په دې دواړو جنتونو کې به میوې وي، قجورې به وي، انار به وي او دغه شان په جنت کې به انګور وي. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. بېشکه متقیانو دپاره کامیابي ده، باغونه دي او انګور دي په جنت کې دي دپاره تیار کړی شوي وي. په جنت کې به بیرې وي، په جنت کې به کیلي وي. الله فرمایي فی صدر مخدود. جنتیان به په دې بېازغو بیرو کې وي او قط قط د کیلې به وي چې هغه به دي دپاره تیار کړی شوي. قدرمنو په دې آیات مبارکه کې ذکر شو چې د جنت بیرې به بېازغو وي. دې دپاره درته یو حدیث نقل کوم. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمایي یو ورځ یو اعرابي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو
عرض یې وکړ ای د الله پیغمبره رب العالمین په قرآن مجید کې د یو تکلیف رسونکي اونې ذکر کړی دی او زه نه پوهېږم چې آیا په جنت کې به هم داسې اونی چې هغه به خپل مالک ته تکلیف رسی. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وما هي هغه کومه اونه ده؟ هغه عربي ورته وي هغه د بیرې اونه ده. ځکه رب العالمین فرمایي چې په جنت کې به بیرې وي خو سره دا زغوبی نو به خپل مالک ته تکلیف رسی. رسول الله مبارک ورته د قرآن مجید دا آیات لوستلو فی صدر مخدود جنتیان به په بې ازغو بیرو کې وي. بیا نبی علیه السلام فرمایل الله تعالی به د دې اونې نه ازغي ختم کړي، د هر ازغي په عوض کې به یوه میوه را زرغونه شي. بیا د دې میوې نه به نورې میوې الله پاک روباسي، په هره میوه کې به 2 رنګونه او دغه شان خوندونه به پکې، یو رنګ به د بل رنګ سره مشابه نه وي. دا قسمه د انسان د سوچ نه بهر نعمتونه دي، خو صرف مونږ یې ذکر کولې قدرې شو دې دپاره چې رب العالمین مونږ ته ذکر کړي، خو دا زمونږ سوچ نه اخلي. قدرمنو د جنت چې څومره میوې وي هغه به ډېرې زیاتې مزیداري. اگر چې جنت میوې به ظاهرا د دنیا د میوو په شان وي او په نومونو کې خو به یو شان وي، خو ولې خوند او مزه به د هغې بدله وي، جدا به وي، به ډېرې مزیداري. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. هر کله چې جنتیانو ته د دې جنت د باغونو نه میوه د خوراک دپاره ورکړي شي، دی به وایي چې دا خو مونږ ته مخکې هم راکړی شوې وي، د دې هغه دنیا کې چې کومې میوې مونږ خوړلې وي دا خو د هغه میوو په شان مونږ له راکړې شوې، خو کله چې وخوري نو خوند به د هغې ډېر زیات مزیداري، د دنیا د هغې په شان خوند به نه بلکې د هغې نه به ښکلې وي. جنتیانو ته چې کومې میوې ورکولی کېږي په رنګونو کې خو به یو شان ښکاري، د دې به ګمان دا وي چې ګینې دا هماغه مخکینۍ میوې دي چې کومې مونږ له مخکې راکړې شوې، خو چې یو میوه سهار وخوري چې هماغه میوه بیا وروسته خوري نو رنګ به هماغه وي، نوم به یې هماغه وي، خو چې خوري نو خوند به یې بدلي. یا قدرمنو د جنت نعمتونه دا به د انسان د خوشحالولو دپاره یو څیز چې یو سړی ډېر وخوري بیا ترې زړه مړېږي. د جنت نعمتونه به داسې چې سهار یو خوند وي، غرمه چې ته خورې د هغې اومقه خوراک به وي خو خوند به یې بدلي. نو دا به نه چې یو خوراک به ته بار وکړي نو هغې سره به د انسان مطلب دا خوراک نه زړه موړ شي. حدیث مبارک کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رب العالمین حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راکوز که نو دته د جنت څخه میوې ورکړي او د هر یو سیز هنر یې ورته وښوده. فثمارکم هذه من ثمار الجنه غیر ان هذه تغیر وتلک لا تتغیر. ستاسو دا میوې اصلا د جنت میوې دي، خو فرق دومره دی چې د دنیا میوې خرابیږي او د جنت میوې به نه خرابیږي. د جنت میوې به ډېرې زیاتې خوندوري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وثمرها مثل الخلال والدلاء اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل والين من الزبد ليس فيه عجم. د جنت میوې به د مټکو د مانګو په شان غټې وي او دغه شان د شودو په شان به سپینې وي، یعنې د پیو په شان به سپینې وي، د شاتو په شان به خوږې وي او د کوچو په شان به نرمې وي او د دې په میوو کې باډوکي نه وي، زړي به پکې نه وي، بلکې دا به روغې جوړې وي چې دا به خوړلو کې احسان وي، انسان ته به خوند ورکوي. محترمو د جنت نعمتونه هغه که د خوراک دی او هغه که د څښاک دی او که هغه د هغې نه علاوه د جنت ماحول دی، دا ټول هغه څیزونه دي چې دا به ډېر زیات د خوند او د مزې وي. مونږ او تاسو له پکار دي چې دغې ته مونږ او تاسو تیاری وکړو. دا څیز به چا ته میلاویږي؟ هغه چا ته میلاویږي تاسو ته ما ووی کم څوک چې د دې دپاره تیاری وکړي، د رب العالمین د فضل تمه کوي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش تمه کوي، خو دغې سره خپل نیک اعمال هم خپل کي، د رب العالمین عبادت هم وکړي، د بندګانو حقوقو سره لوبې نه کوي، په چا باندې ظلم او زیاتې نه کوي، د هر بنده د حق خیال ساتي، د خپلو رشتو خیال ساتي، په چا باندې ظلم او زیاتې نه کوي، د چا مال په ناحقه باندې نه ګیري، چا ته هیڅ قسمه تکلیف نه رسي، د الله عبادت کوي، د خپل مانځه د روجې د حج او د زکات خیال ساتي، خپل عقاید ټیک کي، په رب العالمین باندې ایمان د هغه په توحید د جناب محمد رسول الله او داسې د ټولو انبیاء کرامو په رسالت باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په باس بعد الموت یعنی دوباره ژوندي کېدو باندې انسان ایمان ولري او دې سره نیک اعمال خپل کي. دا ټول نعمتونه رب العالمین د هغه چا دپاره تیار کړي
خو د دې سره سره په خپل زړه کې د رب العالمین محبت او د هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا د دې ټولو څیزونو دپاره شرط دی. بغیر د رب د محبت نه، بغیر د پیغمبر د محبت نه انسان کامل مسلمان نشي پاتې کېدی. رب العالمین دې مونږ او تاسو له د جنت دغه نعمتونه را نصیب کړي او د هغې دپاره چې څومره اعمال دي هغه د رب العالمین زمونږ نه صادر کړي. رب دې زمونږ نه راضي شي او زمونږ په ګناهونو باندې الله تبارک وتعالی قلم د عفو راکاږي. قدرمنو پروګرام وخت پای ته رسي. انشاءالله العزیز داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه به تاسو سره وړاندې هم کوو. تر یو بل پروګرام ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو لخوا اجازه اخلم چې هر ځای کې الله مو راته قدرمن او خوشحال لره. د لوی الله په امان.